السلام علیکم ناظرین کرام. مونږ راغلي یو د مولانا صاحب خواله او زما د مولانا صاحب نه په خپله څه پوښتنې دي. د جدید دور د سټوډنټان چې کوم دي نو دی چې دی نو لادینۍ طرف ته روان دي او د مذهب نه چې څومره مطلب جدیدیت راځي نو دومره زمونږ د ننني دور ځوانان چې دي سټوډنټان چې دي نو دا د مذهب نه او د دین نه لرې کیږي. نو راغلي د مولانا صاحب خواله د ده نه دا تپوس کو چې د دې په شا باندې وجه څه کیدی شي، د دې اسباب څه کیدی شي. نو د دې بنیادی یو څه وجوهات دي او چې تر څو پورې تا د هغې په هغې وجوهاتو په اسبابو باندې غور نه کړی که نه، یعنې د مرض تشخیص ته نه کړی که نه، د هغې علاج هم بیا مشکل وي. نو د دې د وجې نه چې څوک هم په دغسې په رد الالحاد باندې کار کوي نو هغوی ته پکار دي چې دی د دې نه ځان خبر کړي چې بھائی د دې څه وجوهات دي چې زموږ د معاشره کې دا نوجوان نسل خصوصا چې کوم زموږ سره جنزي دی ولې چې کوم دی دغې طرف ته روان دی. نو د هغې بنیادي یو څو اسباب دي، زه مختصرا ذکر کړم. بعض که تاسو په معاشره کې غور وکړئ که نه، زموږ په پاکستان کې چې څومره ملحدین موجود دي که نه، نو دا به زه ووایم چې دا نفسیاتي یا نفساني ملحدان دي. نفسیاتي مسله دا شوه که نه، مثال کے طور پر یعنی د ده سره یو حادثه وشي، مثال کے طور پر تاسو وګورئ که نه معاشره کې ډېر نوجوانان داسې که نه، بعض مرتبه داسې به تاسو به د جومات کې یو نوجوان لیدلی چې به د په څه وخت کې ده باندې داسې یو غلبه د دین ناشي که نه، دی به ته په صف اول کښېني، دی به دعاګانې غواړي، دی به لکه سم بزرګ به شي دی، لیکن یو وخت به راشي دی به بلکل سیټ شي، د دین نه مایوسه شي. یعنې کله دی عموما دی په دې عشق یا په دې شیزونو کې مبتلا شي نو دی الله طرف ته رجوع شروع کړي. نو الله رب العالمین خو یعنی د هر شي باندې عالم دی که نه، الله تعالی د هر څه علم دی. دی د الله نه دغه خپله محبوبه دغه چوکري غواړي، د هغه نه میلاویږي، نو دی د هغې په نتیجه کې به دې باندې ورسېږي. د هغه ناقص ذهن دا فیصله وکړي چې یاره داسې څوک اورېدونکی نشته دی، ځکه چې که څوک وي نو زما د دعا ولې نه قبلېدله. حالانکې د دعا د قبلېدو مختلف صورتونه دي په روایاتو کې راغلي دي او الله تعالی د انسان دپاره بهترین یو متبادل یعنې یې ښیي. نو ځکه هغه ونه شي نو دی دقه چې کوم دی د دغې مسلې د نفسیاتو د دغې مسلې شکار شي نو دی له دې انکار وکړي. یا مثال کے طور پر دغسې یو سړی د نوکري ورته نه میلاویږي، زموږ یو ډاکټر صاحب دی هغه په اسان الفاظو کې ویل لکه د الحاد بنیادي یو سبب دا دی چې وایي یا ورته نوکري میلاو نه شي یا ورته چوکري میلاو نه شي. نو دغه چې کوم دی دا نوجوان بیا څه شي د الحاد او د لادینۍ چې کوم دی شکار شي. نو عموما خو دغه زموږ سره نفسیاتي په پاکستان کې بدې ځایونو کې دا موجود دي، دغسې نفساني خواهشاتو والا ملحدین. یعنې عموما دې ته پته ده که مثال کے طور پر موږ دغه ومنو که نه خدای ومنو، لازمي خبر ده د خدای کتاب به منې، د خدای کلام به منې، د خدای احکامات به منې چې څه تعلیمات دي. نو دی د دغې پابندۍ نه د دغې نه ځان څه کي ازادولو کوشش کوي، د خپلو خواهشاتو پیروي کول غواړي. نو د هغې د وجې نه د هغې ته په دې کې اساني میلاویږي په الحاد کې. نو د دې د وجې نه دی د دې پابندیانو چې په ظاهري پابندیان د ده ته ښکاري د دې نه د ازادۍ دپاره د خپل خواهشاتو د پوره کولو دپاره دی چې کوم دی د څه کېږي د الحاد شکار کېږي. په پاکستان کې د څه ووایم یعنې عموما که تاسو وګورئ دا ملحدین چې کوم دي که نه په دې کې به هغه چې هغه د علم په بنیاد سره د نالج په بنیاد سره د فلسفه د فلسفي په بنیاد سره ملحدین به ډېر تا ته کم میلاویږي. یعنې چې هغوی باقاعده فلسفه ویلي، ساینس یې ویلی په صحیح طریقې سره بیا ملحد شوی دا به تا ته ډېر کم میلاویږي. چې مثلا دي دا فلسفه ووایي بیا ملحدان شي نو عموما دې سره څه دغسې څه حادثه وشي د هغې نه بعد دې طرف ته لاړ شي او دغسې یا مثال کې توبه دې خپل خواهشات دي د هغې د وجې نه. او یو بل بنیادی وجه چې د دې اعتراف په منګه کوو چې زمونږ د مذهبي طبقې په دې کې بعض خرابیانې موجود دي چې هغې په بعض ځایونو کې یعنې داسې یعنې مطلب یو رویه سخته د نوجوان سره ساتي چې هغه هم د هغه نه یعنې مطلب بېدینۍ طرف ته د دین نه د لرېوالي هغه سبب جوړېږي. نو زه به خپل د مذهبي طبقې لم دا یو پیغام ورکړم په دې ویډیو کې چې هغې له پکار دي چې دا نوجوانان د ځان سره راسم کړي، دا نوجوانان دا ځان ته رانږدې کړي او د نوجوانانو له ټیم ورکړي، د هغې سوالات واوري، دا ونه کړي چې ډایرېکټ مطلب په هغې باندې د کفر فتوا ولګوي، په هغې باندې دغه وکړي. دې له بس د سوال کولو یعنې موقع پکار ده، دي داسې مواقع وله موږ ورکړو، داسې موږ سیمینار یې وکړو، داسې موږ نشستونه یعنې کېږدو چې په هغې کې کل کر یو نوجوان سوالونه وکړي، د خپل زړه هغه شک و شبهات دې واضح کړي. زه به تاته یو خبره وکړم چې په یو روایت کې راځي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یعنې هغې ته به هم دا سوالات او دا شکوک شبهات پای ته راتللو، هغې ته به هم دا راتلل. لیکن په مشکات المصابیح روایت کې راځي باقاعده چې هغه صحابي فرمایي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مفهوم دی روایت چې زما په زړه کې داسې سوالات راځي کنه چې مطلب داسې خبرې راځي چې زدي وامه چې کاغذ ظاهر نه کوم زدي کویله شمه چې زاغه ظاهر کوم مطلب دا ورکه چې په زړه کې دومره خطرناک قسم شکوک شبهات راځي دا غي اظهار نه غواړم زدي کویله شمه خو چې هغه چرته بغلرانه ولمغه مطلب دا دی چې دا شکوک شبهات هر چاته راتلی شي دا انسانانو ته کېدی شي لیکن دا غي بیا فالو کول دا غي اتباع کول دا غلطه ده نو زمونږ نوجوانانو لم پکار دي چې هغه علما طرف ته رجوع وکړي بیا علما لم پکار دي چې بدی موضوعات تیاری وکړي بیا ور جواب ورکړي بعض مرتبه داسې مسله وشي چې پاغي موضوع تیاری نه ځان خلاصي نو د دې د وجنه بیا هغه ته جواب ملاو نشي تسلی بخش نو هغه بیا شي د دین یعنی بزن شي د دین نه چې د اسلام سره جواب نشته الحمدلله د اسلام سره د هر یو شی جواب موجود دی ولیکن د دین او جوانانو د علما په اوس کې چې کوم ګیپ دی دا یو بنیادی سبب دی چې دا ختم کړي شي او د نوجوانانو لټیم ور کړي شي ان شاء الله د الهادي شیم دی ډیر مننه